بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نو د حروف باس هغه روانو د مختلف قسم حروف باس چې دا په کیږي په روز په دې تیر سبق کې مونږه د حروف شرط په اړه خبره کړې و چې د شرط لپاره درې ټکي دي ان لو په دې کې دا ان او لو چې دا دواړه په جمله باندې داخليږي او په جمله فعلیه باندې داخليږي او دا اما چې دا په جمله اسمیه باندې داخليږي یا په ان او ورو کې فرق دا دی چې ان فعل مضارع لره د استقبال په معنی باندې کوي د استقبال لپاره ان راځي اگر که په ماضی باندې داخل شي یعنی کله دې نو فعل ماضی را لنو په ماضی کې به هم استقبال ولا معنی وي او دا لو چې نه دا د ماضی لپاره راځي اگر کدا په مضارع باندې داخل یعنی که په مضارع باندې داخلم شو نو بیا به هم دا ماضی معنی ورکه او دا بنول کوي او د ان او د لو سره دا خبره ضروري چې دا به همیشه لپاره په فعل باندې داخلي کچرته دا په اسم باندې داخل شول نو موږ به چې لګي فعل چې دا محذوف دی او دا په اسم نه داخليږي بیا د ان چې دا په هغه ځای کې استعمالي کې کم ځای کې چې مشکوک کار وي چې یقیني کار نه پای کې ته ان نشي داخلوله لکه آتی کا ان طلعت الشمس ویل ناروا دي او لو چې دا راځي د پاره د انتفاع ثاني په سبب د انتفاع اول چې دا دویمه جمله ځکه نه ده شوی چې اوله نه ده شوی بیا په دې کې موږ دا خبره کړې و کچته د جملې په اوله کې قسم راشي او داګې نو وروسته حرف شرط راشي نو شرط باندې غوړه دا حرف شرط نه دا په کوم حروف باندې داخليږي دا ماضی کا لفظي وي او کماضي معنوي وي او د دې حرف قسم راغی بیا د وروسته شرط راغی نو دا به همیشه لپاره د دویمه جمله دا به جواب قسم جوړیږي چې جواب قسم جوړیږي نو په دې باندې لام داخله ول یا بل ان داخله ول لام تاکیدیه داخله ول دا واجب دي او کچر دا قسم به مینځ کې راغلو نو بیا د دویمه جمله جزام جوړول شي دویمه جمله جواب قسم جوړول شي او اما چې دا راځي د لپاره د تفصیل ها یو سیل لول مجملا ذکر شوی او بیا هغه په تفصیل سره ذکر شي نو دې لپاره راځي اما لك فمنهم شقي وسعيد فاما الذين سعدوا ففي النار واما الذين شقوا ففي النار بیا دې لپاره درې خبرې دی یو دا چې دا اما د دین وروسته په جواب کې فا راځي او دویم دا چې اولنې په سبب دا اولنې جمله په سبب دا دویم د پاره او دریم دا چې فعل به دې چلند دا حذف شوی او بل لك اما زيد فمنطلقون اما زيد فمنطلقون دلګي دا پاسل کو مهما يكون من شيء فزيد منطلقون ناغه مهما نه اما جوړ شو او يكون فعل سره خپل مضاف لنه دا جنن دا محذوف شو اکثر جار مجرور جنن دا محذوف شو نو اما فزيد شو بیا په اما باندې چونکه اما او ف په یو ځای من داخلول صحیح نو ځکه چې اما شرطیه ده او ف جزائیه ده او اما حرف شرط او ف حرف جزائیه دا ځوانه لګري په منځ کې دغه په کار ده فصل په کار ده نو دی وجنه دا د خړی دا فایل رستو کړی دا اما زید فمون تلقون بیا دا په ترکیب څه جوړیږي نو کله لولنې جز دا که چرته ظرف نو بیا به خبر مقدم جوړیږي او که ظرف نو جو مبتدا مو جوړیږي مبتدا متضمن معنا شرط او خبر متضمن معنا جزاء په دینه بعد سوال لسم فصل کې د حرف رد ذکر ده حرف رد عجله کې دا منکیدو ته ویل کېږي زجر ته ویل کېږي منی ته ویل کېږي قرآن مجید کې تقریبا دا حرف رد 33 پیری راغله 33 پیری راغله دا هغه حرف ته ویل کېږي چې د متکلم د زجر د پاره او د چې کوم خبره کړې ده دا غیر من کولو د پاره وځ شوی ایت حرف رد وي متکلم چې کوم خبره کړې ده دا غیر د من کولو د پاره او دا د زجر ویل کېږي قاری دلته سختی کول دا غیر لپاره درځي او د حرف رد چې دا صرف کلا ده کلا لکه څنګه چې تاسو په دیرشمه سپاره کې ویلي اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا وإذا بنده
چې کله د حالت ورسی نو دی وایي چې زما رب زما اکرام وکړو او کله به موږ سختي راولو او رزق به تنګ کو نو دی وایي چې ربي اهانني زما رب زما اهانن بازل کو اهانني زما رب زما اهانت وکړو وای کله هیڅ دا خبره ده سینه ده مطلب دا چې لکه د تقاریږي چې دا زجر دی او بل چې دا کوم خبره چې ته څه کې کنه نو دا د سینه ده پوه شو مې باندې د سینه ده چې ته چې الله زما ما باندې سختي راولي جزئی بدی شو ما باندې فراخي راولي جزئی خو خمنه نه د سینه نه کله هرګز د سینه نه او دا کله دا خبر نورسو هم راځي او د امر نورسو هم راځي لکه دا لکه اضرب زیدن زید اوها اته اپ جواب کې دا چې کله یعنی مطلب زید کې دا کار دس لكم او کله په معنا د حقا باندې هم راځي کله په معنا د حقا باندې راځي یعنی اصل ودا خو د دې درته د پاره شوی دا او کله کله دا کله په معنا سم باندې راځي د حقا باندې راځي کله سوف تعلمون ثم کله سوف تعلمون حق د تاسو چې پته بولېږي واټو مې باندې او بیا دا کله چې کله په معنا د حقا باندې وي نو په دغه وخت کې به دا اسم وي او حرف به وي نیو قول به ګرانه چې په دغه ټایم کو به دا هم اسم وي او مبني به وي مبني به ځکه وي چې دا کله حرفي په شان دي دا کله حرفي په شان دي نو دا مشابهت ته وجنه دا مبني وي او دویم دا چې په دغه وخت کې هم دا حرف به وي اسم بنوي واو شو به معنی حرف به وي اسم بنوي او کله په معنا دا باندې راځي حقا او کله په معنا دا کله به درې د پاره راځي حقا په معنا باندې نو راغی لپاره مثال کله ان الانسان لا يطغى کله حق دا خبره واو شو به معنی نو کله یا درې د پاره راځي په سبا معنا باندې راځي دا حقا وګورئ دا فصل حرف الردع حرف ردع حرف ردع څه ته ویل کېږي حرف ردع کله دا څه ته وایي وضعت لزجر المتكلم وردعه عما يتكلم به دا وځ شوی دی د متکلم د زجر د پاره او د پاره د منع کولو د هر هغه څه چې دی پای باندې تکلم کوي وردعه عما يتكلم به او د پاره د منع کولو د هر هغه څه چې دی تکلم کوي پای سره مطلب دی چې کومه خبره کوي کنه دی نه منع کوي چې دا خبره څه نه وقوله تعالى واما اذا مبتلاه او هر کله چې الله تعالی دا بندا خپل ازمیخ اخلي ده فقدر عليه رزقه نو تنکی په هغه باندې رزق ده هغه فيقول وای دا بندا فيقول ربي د سینه نه وره چې زما رب وای فيقول فعل او فاعل به هو له فيقول پس وای دا بندا ربي اهانني چې زما رب زما اهانت وکړو کلا هرگز دا خبره نه یعنی الله تعالی ست اهانت نه کړي او یا لکه موسی علیه السلام مخکره او دغه سره د موسی علیه السلام ملګری وسره مخکره شاید بس فرعونیانو لخر دي نه را بسره مخه د دریاب ده او شاید جنین د فرعون لخر ده نو موسی علیه السلام ملګری ان لمدرکون منغه خالق شو دغه مخکې سمندر ده او شاید د فرعون لخر روان ده نو الله تعالی ورته فرمایل دی دغه فرمایل موسی علیه السلام کلا هرگز د سینه ده انما عي ربي سيهدين بشک د ما سره ما د بلا روخه نه تاسو دا کوم خبره کوئ د سینه ده اي لا تتكلم بهذا ان دا خبره ته د مکه فانه ليس كذلك ځکه د سینه ده لکه څنګه چې هذا بعد الخبر و دا مثال چې موږ کوم ورکو کنه نو دا خو د خبر مثالو څه مثالو د خبر مثالو وقد تجيء بعد الامر ايضا او کله کله دا خبر د امر د ورستو هم راځي کما اذا قيل لك څنګه چې تاسو ویل شي چې اذلب زيدا زيد وها فقل له تو چې کله اي لا افعل هذا قط اذا هیڅ کله هم د سینکوما وقد تجيء بمعنى حقا او کله کله دا راځي په معنا د حقا باندې د حقا په معنا باندې راشي لکه کله سوف تعلمون نو دا د کله سوف تعلمون مثال دی چې د کله نورستو جمله فعلیه راغلي د کله نورستو جمله اسمیه راغلي لکه کله انها تذکره الله تعالی بعبس وتولى کې لري راکې د قران مجید فانت عنه تلهى چې تر دینه غافلې لا کله ان حق را خبره انها تذکره نو کومه کې چې کلام نو چې دا غینه من چې نه راونو بیا په کله په معنا د عقل باندې راځي لکه دا لکه عبس وتولى په دې کې د لاولنی لساتونه په دې کې
نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تنبیه ورکړي چې عبس وتولى ان جاء الاعمى وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه ذكر اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا كلا حق الاخبرنا تذكر وحينئذ تكون اسما او په دغه وخت کې یعنی کله چې کله به معنا د حقا باندې وي نو په دغه وخت کې به اسم وي ويبني او مبني به وي په دغه وخت کې به کله سوي اسم به وي او مبني به وي ولې به مبني وي لکونه مشابها لکلا حرفا ځکه چې دا د کلا حرفي سره سره مشابه ده او کلا حرفي حرف ته نو حرف مبني وي نو راځي سره د مشابهت ولې نام سره نه وقيل او چاوی دي تكون حرفا ايضا کدا کلا په معنا د حقا باندې راشي نو په دغه وخت ودا هم حرف به وي اسمي بنوي په معنا ان په معنا د ان به وي لتحقيق الجمله د جمله تحقیق د برابر راځي لکه کلا ان الانسان لا يطغى اصل کې ان الانسان بشکل انسان سرکش ده یا لکه ثم يطمع ان ازيد زيتمل لري چې زبر ادمو د نور څه وکم کلا كلا حق دا خبره انه كان لآياتنا عنيدا او دا کلا دل کې درجه احتمال لري ثم يطمع او د تمل نزيد سبب نور معلوم څه وکم کلا هرگز دا خبره نه انه كان لآياتنا عنيدا دې زمون د ایتون نصر کشي کوم کوي سأرهقه صعودا هغه پوهیږي به باندې نو حرف را د څه ته ویل کېږي چې هغه حرف چې د متکلم دا د مخاطب دا زجر د پاره د زجر د پاره د وزن شوی او د چې دا کوم خبره کوي دا غینه د من کولو د پاره وزن شوی دی لپاره کوم یو حرف وزن شوی دی کلا او کلا عام طور باندې درجه د پاره راځي او کله کله د تحقیق د پاره هم راځي د تحقیق د پاره راشي نو بیا به اسم او که حرف وي نو بعض علما کرام فرمایي چې اسم وي او مبني وي او بعض وي چې نه بده او کې هم د حرف او په معنا ده ان باندې وي پوښ به باندې بل فصل بنزل لسم تاء التانيث الساکنه یعنی هغه تا چې د تانیث لپاره راغلی وي او ساکن وي تاسو بل المستفقه ولنه قاعده ضربت ولا قاعده چې کله هر هغه تا چې محض علامه د تانیث وي نو د فعل په اخره کې به دا ساکن وي او د اسم په اخره کې به متحرک وي نو دا تای تانیث ساکنه هغه ته ویل کېږي چې د فعل ماضی په اخره کې راځي د پاره د دې چې دلالت کوي په خبره باندې چې دې ته د کمسیز نسبت شوی دی نو هغه مؤنث دی چې دې ته د کمسیز نسبت شوی دی اصل شی دی مؤنث د کم فعل نسبت ورته شوی دی نو اصل شی دی مؤنث دی وإتاء التانيث الساکنه تلحق الماضي دا سبا ماضی په سره په وسکیږي د ماضی په اخره کې راځي لتدل د بار د چې دلالت وکي على تانيث پتانيث ما اسند اليه الفعل دا څه چې نسبت کېږي د تاسو د فعل یا د کوم فعل چې د نسبت شوی نه اصل شری مؤنث دی نو ضربت هند او ضربت هند لکه ضربت هند نو وګوره د ضربت په اخره کې تر اغل لپاره د دې چې د فاعل مؤنث دی ضربت هندرو مل شي ضربت هندرو مل شي معلوم او مجهول باندې وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها او اتامک کوي دا فعل په باس کې تا دا خبرې د کړې دي دا دغه په کم ځای کې چې دا تای تانی ساکنه په کم ځای کې راځي په یو څه کې راځي کنه خالي اوس وی کنه با قاعده بیان او قاعده له اعتراض ده یو قاعده دا چې کله دا تای تانیث خو ساکن وي او د دې سره وروسته بل ساکن راغی نو دو ساکنین رالل او الساکن اذا حرك لك قد قامت الصلاه قد قامت فصل قد قامت او اسغله نیو اسغله چې لم لري کې نو بس صاد باندې شد نیو صاد او یو تا دو ساکنین نه لاله ولې ساکن بګه دا حرف جمع ده او نه بګه اولې ساکن چې نه مدنه نو موږ ویل چې الساکن اذا حرك نو دا طالب کسرو کوم قد قامت الصلاه پوه شو به معنی وس دغه حرکت چې ما ورکو نو دغه حرکت دا عارضی دی حرکت سره نو اعتراض پیدا دی چې الکه دغه حرکت دا غردوله او د اجتماعي ساکنین د وجنه چې دغه ساکنین نال نو دغه تا چې نه دا د متحرک کړل نو وس ګوره رمت کنه رمت فاصل کې څنګه و رمایت سو فاصل کې رمایت یا متحرک ما قبل لري مفتوح یا دې قال بعد وجنه بعد سره به څه شو رمات شو او التقاء ساکن د وجنه الف ورته څه شو رمت شو نو وس دا تا ساکنه وا لاګي د وجنه التقاء ساکنین ناغل نو دې وګورځو چې ودی وګورځو نو د څه وس رما تا شو بیا
بیا څه شو رماتا یعنی کله د دې سره د تسنیه الف ولګي د تسنیه د الف ته لګول ته وجه نه بتا مساکین تاس د تابا ساکین بدلېږي کنده تانا سکون بدلېږي ځکه چې الف نه مخکې متحرک پکاروي نه لري باندې فتحه راوسته نو وس دلته التقاء ساکینین ختم شول التقاء ساکینه ختم شول کنه اول تا ساکینه وا د تا سکون نه وجه نه تا الف حذف کړو وستا متحرک شو چې تا متحرک شو نو غالب چې ورته واپس بیا راول کنه نه واپس بیا الف نه راځي ولې نه راځي ځکه چې د حرکت سره عارضی دی الګا باندې خبره باندې پوه شوې حرکت سره دا وایي به جمعه واذا لقيها ساكن بعدها کله چې د حرف کله چې د دې سره یوځای شي ساکن عرب رسول دینه وجب تحريكها بالكسر نو واجب دي له حرکت د کسر ورکول ولی لان الساکن اذا حرك بالكسر ځکه ساکن چې د کله حرکت ورکول کیږي نو کوم حرکت ورته ورکول کیږي کسر ورته ورکول کیږي ولی ځکه کسره در سکون بشانتی را ځکه چې سکون چې لنده هم قلیل له دام قلیل نو قد قامت الصلاه وحركتها لا توجب ولا توجب رد ما حذف او حرکت لري نه واجب واپس کول د هغه څه کم چې حذف کړل شي دي لاجل سکونها د وجه سکون درینه فلا يقال رمات المراه لان حركتها عارضيه ځکه حرکت لري سره واقعه لرفع التقاء ساكنين واقع شوی د پاره د اوچتولو د التقاء ساكنين فقولهم نو العرب دا قول المرأتان رماتا دا سره ضعیف ده الګه پوه شو نه معنی یعنی کم الف د التقاء ساكنين د وجه نه ورته هغه به نه راځي ځکه چې حرکت به دې سي عارضی به عارضی پوه شو نه معنی ها وز یو بل اعتراض ده چې لکه څنګه چې د مؤنث د صيغه لپاره چې کله ته چې را د پاره چې دلالت وکي چې دې هغه فاعل دې د مؤنث ته نو دې لپاره په اخر کې ته تای ساګینه لګي کنه نو دا شان دې تعالی په کار دا چې ته دې ولګي چې د پاره دې چې دلالت وکي چې دې فاعل تسنیه را یا دې فاعل جمع را او تعالی په کار دا چې دې په اخر کې تر علامت تسنیه علامت تسنیه او علامت جمع ولګي پوه شو مې معنی لکه څنګه چې تا تای ساکینه د فعل په اخره کې ولا د دې لپاره چې دلالت وکي چې یاره دې فعل ته کوم څه نسبت شوی دا سره نو دغه شان چې کله فاعل تسنیه او جمع نو تعالی په کار نه و چې دا چې کړه وي چې د دې فعل په اخره کې دا تسنیه سره علامه لګولې وي د جمع علامه لګولې وي چې پته ولګي چې دا د دې فاعل څه چره تسنیه او جمع نه لکه پوه شو مې معنی نو ته وی چټی کو خو لکه یو خدا خبره چې ضعیف ته او بل دا چې ازمار قبل ذکر براتلو صبراتلو او قاعده مونږ ویني دا چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي برابر خبره ده که واحد وي که تسنیه وي او که جمع وي نو فعل و همیشه لپاره سره راځي مفرد برازي صبر راځي مفرد برازي تسنیه او جمع با که تسنیه او جمع دراوستن یو خدا چې تعدد د فاعلین برش تعدد ده یو څنګه چې یو دا ورسو اسم ظاهر فاعل لاغله یو به ضمیر ته ایوب ازمار قبل ذکر براشي او ازمار قبل ذکر سره وکیل واما الحاق علامه التثنيه او هر چې یو ځای کول د علامت د تثنیه او د جمع مذکر او د جمع مؤنث دي ضعیف ندسری ضعیف دي فلا يقال نو لګي قامات زیدان قاموا زیدون قمنا النساء نو لګي لکه پوه شو به باندې وبتقدير الحاق او کچریته دې سره دا علامت تسنیه او علامت د جمع چلند دا یو ځای کې نو لا تكون الضمائر دا بیا ضمائر بنوي ضمائر با بلکې صرف علامي به سبي صرف علامي به ولي با ضمائر نوي لالا يلزم ازمار قبل ذکر ځکه چې لازم نشي ازمار قبل ذکر بل علامات بلکې دا بسوي علامي به دالته چې اسکي على احوال الفاعل فسمانه د فاعل په احوال باندې کتا التانیث د تایدانیس پشند لکه پوه شو مې معنی نو بدی فصل خلاصه شولا چې بری کوم دا ول تای تانیث سکینه تعریف کو چې دا تا ته ویل کېږي چې دا ماضی په اخره کې راځي د پاره چې دلالت وکړي چې د کوم څه نسبت شوی نه ناسي شری مؤنث ته لکه ضربت هندورانو خبره مکه دیر شوې بیا وای کچري د دې سره کلا د دې تای تانیث سکینه سره ساکن ار په
وشو نو په دې صورت کې بریتای تانیث ساکنه له موږ سور کو حرکت د کسر او ځکه الساکن اذا حرک او دا حرکت دا به عارضی وي حرکت بسوي کسد وجه نه د التقاء ساکنین ختم شول نو د الف بیا واپسو ناراضي او لکه څنګه چې د فعل په اخره کې تا تانیث لګې د دې لپاره چهره د دې هغه فاعل جن دا مؤنث ده دغه شان د تسنیه او د جمع چې کله فاعل تسنیه او جمع نو دې لپاره هم د فعل په اخره کې د علامه ولګو چې دلالت وکړي په تانیث او په سبانه په تسنیه او په جمع باندې نو دې څنګه نه لګو یو خدای چې ضعیف او بل چې ازمار قبل ذکر راځي او د فعل لپاره وسو فاعل راشي نو براشي یلکه په دې خبره باندې تاسو پوه شولای خاجي بل فصل په دې کې د تنوین ذکر دی تنوین څه ته ویل کېږي تنوین تعریف کوي هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه لا لتاكيد الفعل چې دا هغه نون ساکن ته ویل کېږي چې د کلمې نه اخري حرف د حرکت تابع وي او د فعل د تاکید لپاره نه وي د کلمې نه اخري حرف تابع وي یعنی په اخره کې راغلي په منځ کې نه راغلي لکه من لدن من نو دا من لدن دا دې ته اوس دغه نشي ویلې دې ته تنوین نشي ویلې ولې من دې کې جنن دا کلمې په اخره کې نه او دا ما قبل حرف مطابق نه لا لتاكيد الفعل په دې سره دینون خفيفه وته لکه تجربه او تجربون او تجربین لکه هغه د ما قبل دا حرکت موافق ده او د تاکید د فعل لپاره ده او دا تنوین بل تاکید د فعل لپاره نه وي نو ستاره چې نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه لا لتاكيد الفعل د تنوین پنځه قسمونه دي تنوین تمکن تنوین تنکیر تنکیر عوضی تنوین مقابله او تنوین ترنم تنوین تمکن دي ته ویل کېږي چې اسم متمکن په اخره کې راغلی د سبا اخره کې راغلی او دا د دې لپاره راغلی چې دا بری اسم کې د اسم چې دا مضبوط کی په تقاضا د اسم کې چې دا مضبوط کی بسګه د تقاضا د اسم کې چې دا منصرف دی د اسم منصرف په اخره کې چې کوم تنوین راځي دې ته څه لګيږي تنوین اسم تنوین تمکن څورته وي تنوین تنکیر په نمبر دې ته لګيږي چې هغه په داس اسم باندې پنکیره اسم باندې دلالت کوي لکه صحیح دا معنا دا اسکت فی سکوت ما فی وقت ما دا چپشا پسنه سو وخت پوښوي او تنوین عوضی دي ته ویل کېږي چې مضاف الیه په عوض کې راغلی لکه حين اذن او يوم اذن چې فاصل کو حين اذ کان کذا د شوی د په مقابله کې د په عوض کې تنوین اورل شوی او تنوین مقابله هغه تنوین ته ویل کېږي چې د نون اعرابي په عوض کې راغلی چې دا جمع مؤنث سالم کې د نون اعرابي په عوض کې راغلی او تنوین ترنم دي ته وایي چې د आवाज خسته کولو لپاره د شعرونو د مصرو په اخر کې راغلی وګورئ ورته فصل التنوين تنوين ستوي نون ساكنه تتبع حركه اخر الكلمه لا لتاكيد الفعل دا غنون ته ویلېږي چې ساکن وي د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي او د فعل د تاکید لپاره نه وی راغلی وهي 5 اقسام او د تنوین څو قسمونه دي پنځه الاول للتمكن نمبر 1 تنوین تمکن څه ته ویلېږي وما يدل هغه چې دلالت کوي ان الاسم متمكن في مقتضى الاسميه چې دا اسم مضبوط ده په تقاضا د اسمیت کې اي انه منصرف چې دا سره منصرف ته منصرف یعنی هر قسم حرکت قبله لکه زیدون رجل دا تنوین تمکن د اسم متمکن په اخره کې راغلی سبا اخره کې والثاني للتنكير او دویم چې دا تنکیر لپاره ده یعنی چې د پاره د دې چې د معرفي او د نکیره په منځ کې سره ولي فلق راولي وما يدل على ان الاسم نكيره هغه ته ویل کېږي چې دا اسم په سمان چې د دلالت کوي دا اسم سره نکیره ده لکه صحیح صح اسم فعل له صحیح اسم فعل له سره اسم فعل له سره اسم فعل په معنا د اسکت باندې ده په معنا د اسکت صح اسم فعل په معنا د اسکت باندې نو کته صح وې غنه صح یعنی په تنوین سره ونه نو مطلب دا چې اسکت سکوت الان وسچب شوس او صحیح ته وې کنه نه اسکت فی سکوت ما فی وقت ما جلک سنه سو وقت چپ کینا فسنه سو وقت چپ کینا لکه دا مطلب نه چې وسچب شه او د تنکیر دی پکې خو شوي نو صحیح دا تنوین چې دا دلالت وکړو په تنکیر باندې چې کدی سره تنوین نه لګیدل نو بیا معرفو یعنی وس چپشا او صحیح معنی سره ای اسکت سکوتا ما فی وقت ما یعنی اسکت عن كل حدث هر قبل نه چپشا واما صح بالسكون فمعناه او صح بسكون سره شي نو دې معنی اسکت سکوت الان وس چپشا یعنی وس کما خبره کوي کده دې نه چپشا
اوس کومه خبره کوي د او صحیح د هر سنه چپشه والثالث للعوض او سلورم نمبر دریم نمبر تلنه هغه تنوین عوضی دی تنوین عوضی عوض ست ویلېږي چې راي پدې وما يكون عوضا عن المضاف اليه چې دا هغه د ویلېږي چې مضاف الیه په عوض کراغلی د سکه راغلی دا مضاف الیه عام ده که حرف او که مفرد او که جمله وي لکه حين اذن او ساعه اذن يوم اذن اصل کې حين اذن باسلو حين اذ كان كذا حين اذ كان كذا ترکیب موږ څنګه کوته په ترکیبونو کې ویل نه پدې د شمس سپاره کې يوم اذ كان كذا يوم مضاف ته اذ ظرفيه مضاف اذ او كان فعل ناقص هو ضمیر بګه هو ضمیر بګه اسم او كذا سره خبر كان فعل ناقص سره خپل اسم خبرنا په تعویل مفرد سره مضاف الیه شو اذ ظرفيه مضاف ته پاره نو دا كان كذا چې دا حذف شوی دی كان كذا ټول جمله حذف شوی دا او د دې په عوض کې بلې ځل باندې سره غلې تنوین نه غلې يوم اذن باسل کې سو يوم اذ كان كذا حين اذن باسل کې څنګه او ساعه اذن باسل کې څنګه ساعه اذ كان كذا لکه په دې خبره باندې پوه شوي نو دلته بل یوم اذن کې بل اخره کې چې تنوین دی دا تنوین عوضی دی چې مضاف الیه په عوض کې راغلی دی والرابع للمقابله او سلورم نمبر سره تنوین مقابله هو التنوین الذي في جمع المؤنث السالم دا تنوین دی چې جمع مؤنث سالم په اخره کې راغلی او د نون عربی په عوض کې د نون عربی په عوض کې څه مطلب دی لکه ګوره مسلمون نه مسلمون جمع مذکر سالم څخه راغله د دې مسلمون د جمع مؤنث سالم څخه جوړوما نو مسلمون په خپل ځای باندې ولګوما الف په چیرې الف او تا الف چیرې دا علامه لا الف علامه جمیله او تا چیرې نه پدې تا علامه تانیث تا علامه تانیث الګي د مسلمون کې واو حذف شو دا واو په ځای باندې الف راغی او دا تا چیرې دا راغله دغه په عوض کې دا تا راغله د علامت تانیث تا راغله علامت تاریخ نو مسلمون کې جانون کا مذهب شو نو دغه په عوض کې دغه په مقابله کې دا دغه رالو دغه تارا لاله دا تنوین راغی نو دغه ته ویلېږي تنوین مقابله واښوي هغه تنوین ته ویلېږي چې جمع مؤنث سالم پاسه کې وي په اخره کې راغلی لکه مسلماتون او مسلماتون کې دا اخره کې کوم تنوین دی لکه بری باندې پوښوي وهذه الاربعه تختص بالاسم او اذا سلور قسمونه چې کوم منګل تنوین وي نو دا خاص دي سره د اسم سره والخامس للترنم او بنظم نمبر چې دا سره بار ده ترنم اواز خو کول ته ویلېږي هو الذي يلحق اخر الابيات والمصاريع او دا هغه تنوین ته ویلېږي چې دا مصرو او د شعرونو په اخره کې راغلي د پاره د حسن صوت د پاره د اواز خسته کولو د اواز خسته کولو د پاره د شعرونو په اخره کې د مصرو په اخره کې چې کم تنوین راغلي نه د څه ویلېږي لکه شعر دی دا كقول الشاعر لکه د شاعر دا شعر دی جرير هغه شعر سره اقل اللوم عاذل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا نو لګي دا شعر سره بار راول شعر چې د عتاب په اخره کې او د اصحاب په اخره کې چې دا کم نون دی نو دې ته ویلېږي تنوین ترنم وز د فعل په اخره کې تنوین نه راځي که تنوین د اسم علامه ده او د لګي دا تنوین ترنم دی نو تنوین ترنم په اسم باندې راتلی شي په فعل هم راتلی شي او په حرف باندې هم راتلی شي نو دا د لګي بری په مثالونه کې ولا عتابا او لقد اصابا دا پس کې راغله په فعل په اخر کې راغله او په بل سبق چې موږ ویلو افیدت ترحل غیر ان رحالنا په دې په اخر کې چې ان قد قدین راغله قدین نا قدین چې دا د فعل د اسم په اخر کې د حرف په اخر کې او یا لګ یا ابتا علق او عساكن هم د عسا في الله قسم مقابله کې اقل اللوم عاذل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا دا شاعر خپل معشوقي ته وي عازله راغی نوم دی عازله یا د خزنوم دی او یا د خزتا وای چې اے ملامت کوون کې خزه یا عادله د خزو عادله د خزنوم دی یا اے ملامت کوون کې اقل اللوم عادله والعتابا و اے عازله په ما باندې خپل ملامتیا او د خپل سخت غصه په ما باندې کمکا وقولي او توایا ان اصبتو کچې د شمه برابر شمه خیمه کنه نو ته مال ادا درکوته وای چې لقد اصابن ته په سمانی ته په حق باندې
خو ته دې چې لکه زما خره ته خنق کړي زما بد ته تخکری او خمینه ته نخکری نو اقل اللوم والعتاب اے عاذلی ته ما باندې د خپل ملامتیا او د خپل سختی غصې په ما باندې سکا کمی کا وقولی او توایا ان اصبت كذا برابر یما نو ته ما ته سوایا لقد اصابن چې ته صحیح برابر دا خو معنی ولاو تا مال الاستشهاد به جندو دلته دا شعر د سره بار راوړل شوی دی چې د عتاب په اخر کې او د اصحاب په اخر کې سره غلې تنوین تر مقوله تنوین تر نه وس ترکیبو نو ګره اقل اللوم والعتاب اے عازلی نو اے عازلی بدا په صحیح منادا وي دا بنیدای کان منادا او اقل اللوم والعتاب وقولي ان اصبت لقد اصاب دا ټول صحیح جواب نه دا وي ګوره اقلی فعل امر واحد مؤنث حاضر صيغه او یا ضمیر بګه مرفوع متصل بارز فاعل اللوم معطوف عليه واو حرف عطف العتاب معطوف علیه ملکر مفعول به لا اقلی د پاره یا عادله فاصل کو یا عادله فاصل کیسو نو یا حرف نداء قائم مقام دا ادعو فعل انا ضمیر مرفوع متصل فاعل او عادله منادى مفعول به مرقم منادى مفعول به فعل سره خپل فاعل او منادانا دا ندا شو دا څه شولا ندا دا ندا شولا او اقل اللوم والعتاب دا منغه اقل فعل سره خپل فاعل او مفعول به نه معطوف عليه سره خپل معطوف عليه شو کنه وذكر مخکدا وقولي ان اصبت لقد اصابا واو حرف عطف قولي فعل امر يا ضمير مرفوع متصل بارز فعل سره خپل فاعل قول سشو ان حرف شرط ان حرف اصبت فعل تو ضمیر بګه فاعل سره خپل فاعل دا شرط شو دا څه شو شرط وذ لقد اصابا چې لګره دا به منګه د لام ته ویل کېږي لام مؤتئه للقسم لام مؤتئه للقسم دا لام مؤتئه للقسم تاسو ان شاء الله په شرح جامع کې وبري کې بیا وایي په دیبل کتاب کوم کافیه کوم دي لام مؤتئه للقسم دې ته ویل کېږي چې دلالت کې په قسم محذوف باندې دلالت کې په څه باندې نو اصل کې لکه قسم محذوف ته والله واو حرف لا واو جار قسمیا الله مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق باقسم فعل بوله اسم فعل صرف الفاعل متعلق قسم لقد اصابا لام تاکیدیه قد اصاب فعل او وضمیر پکې انا ضمیر فاعل فعل صرف الفاعل لا جواب قسم شو څه شو قسم سره خپل جواب قسم نه دا جزاء د چا لپاره اصبت لپاره موږ اصبت شرط ورکړو کنه دا څه شولا شرط سره خپل جزاء نه قول د لپاره څه شولا قول سره خپل مقولینا معطوف علیه جواب نه ده څه شولا او بیا خو جمله نه یې شي شو نو الګه پوه شوي اقل اللوم عادل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا يا عادل بني داشي او اقل اللوم والعتاب معطوف عليه وقولي قول ان اصبت شرط او لقد اصابا جواب قسم د قسم موضوع دوباره قسم سره خپل جواب قسم د جزاء شرط سره خپل جزاء نه مقوله قول مقوله معطوف عليه جواب دي پوه شوي یا ابتا علك او عساك هذه ترکیب خمال نه راځي یا حرف نداء قائم مقام دا ادعو فعل انا ضمیر بګه فاعل ابتا فعل یا د ما پلارا یا ابتا ابت یا ابتا منادى مفعول به علك او عساك علك اصل کې هو علك تجد رزقا لاندې ورته لیکل نه علك تجد او عساك تجده نوز ګورا یا ابتا خو جدا خو جندا شو دا علك عل بازو لعل بازل کې سو لعل بازل کې سو لعل څه شه ده حرف مشبه بالفعل او كضمير اسم ان تجد فعل انت ضمير بقى فاعل او رزقا مفعول به فعل سره فاعل مفعول به خبر لعل فعل سره خبر لعل حرف مشبه بالفعل سره خبرنا معطوف عليه او عساك عسا شي له عسا فعل على عسا فعل ناقص ده فعل مقارب ده عسا سره او كنا كن كضمير اسم
كضمير اسم او تجده فعل او انت ضمير بکې فاعل او هو مفعول به فعل سره خپل فاعل او مفعول به نه دا څه شو خبر او عسى فعل ناقص عسى فعل مقارب سره خپل اسم او خبر نه ماتو باندې جواب نه ده يا ابتا علك او عساك فهلها ان ترد الخمسه هلن هغه پوښتنه به باندې نو نه لګي ګوره علك او عساك په اخر کې راغله خا اوس دا خبره درنه دا خیا ده کوي خا دا پر حدیثو کې دا ډېر پکار درکې وقد يحذف من العلم اذا كان موصوفا بابن او ابنه مضافا الى علم اخر وکلا کلا دا به علم نه حذف کیږي یعنی دسی د علم په اخره کې تنوین ناغه د علم په اخره کې تنوین ناغه او دا علم چې دا موصوف ته علم سره موصوف ته او ابن او ابنتون دلیل لپاره صفت دي خو هغه ابن او ابنتون دا بل اسم ته مضاف ابن او ابنتون سو بل اسم ته مضاف نو ترکیب موږ دې چې جاءني زید بن عمرو جاءني زید بن عمرو جاءني زید بن عمرو نو ګوره زیدون په اخره کې دا زیدون په اخره کې تنوین وکنا نو ترکیب چې موږ کوو جاء فعل نون وقایه ذ بالمنصوب متصل مفعول به زید موصوف ابن مضاف او عمرو مضاف الیه مضاف الیه مل کر دا صفت شو دا زید د پاره نو ګوره دلته ګوره زیدون په اخره کې تنوین ناغله زیدون په اخره کې خدا زیدون موصوف ته ابن او ابنتون تا او ابن او ابنتون مضاف دي بل اسم دا نو په دې صورت کې با منګ د تنوین دا د تنوین چې دا مونږ حذف کوو دغه بنو جاءني زید ابن عمرو دغه بنو جاءني زید ابن عمرو هند ابنه ابي بکر ابو بکر الهغه پوښتنه مې مانی نو درې قیدونه دي یو دا چې دا اسم بچلین دا بسوي موصوف وي او دویم دا چې د دې با صفت کې با ابنون او ابنتون مراغلي او دریم دا چې ابنون او ابنتون با مضاف وي الهغه پوښتنه مې مانی وس کا چرتا د څه وکنه کړه ابنون وو ابنون ته مضاف خو هغه صفت نو یا صفت خو هغه علم نو او یا مضاف غیر علم ته نو په دې ټیم کې بیا د دې هغه دغه معنا حذف کیږي تنوین معنا حذف کیږي هغه زید ابن بکرین زید ابن بکرین نو ګورل کې زیدون چې کنه دا موصوف خدا دغه نه ده موصوف دلته موصوف نه ده زید ابن بکرین منغوي زید ابن بکرین نه وي بیا واښو مې باندې ها او یا دا صفت ده خو غیر عالم ته لکه جاءني العالم ابن عمرو دم نشو جاءني زید ابن العالم لکه پوښتنه مې باندې نو کله چې دا اسم دا موصوف فی ابن او ابنتون دا او هغه ابن او ابنتون بل دا مضاف د بل اسم لپاره نو په دې صورت کې بدلې عالم نه بتنوین سکی حذف کیږي وقد يحذف من العالم وكلا تنوین ما حذف کیږي د عالم اذا كان موصوفا کله چې دا تنوین دا علم موصوفي په ابن او ابنتون سره او دا ابن او ابنتون مضافي بل علم دا لکه جاءني زید بن عمرو هند ابنه ابو بکر لکه پوښتنه مې باندې یاد بشي یو پاتې شو